د حج فرایض او واجبات ډیر په اسانه او په لنډه طریقه باندې تاسو ته بیانوم ان شاء الله چې ډیر زر به مزده شي. ډیر خلک وي مختلف ځای کورسونه وغیره وغیره یو ځای کې بل ځای کې دغه لنډ غونتي فرایض او واجبات تاسو یاد کې نور مسایل خو ظاهر خبره چې کله پیخي هغه بیا خپل ځان سره چې کوم معلمین تللی یا چا سره رابطه وي هغه به سړی پوښتنه وکړي خو اصل مهم شیان فرایض او واجبات. په حج کې درې فرایض دي او واجبات دي. ټول اول فرض احرام تړل سره ل نیت نه احرام وتړي او احرام تړل وخت کې نیت وکي د حج لپاره مخکې د میقات نه میقات چې سړی رسیږي. دویم فرض طواف زیارت ده او دریم شی وقوف عرفه ده. د عرفې په ورځ باندې په میدان عرفات کې فقط یو سکند هم چې سړی الته وقوف وکي غزه ته پاتې شي نو ګویا کې دغه فرض ادا شو. دغه درې فرایض شو. اولین څه شی احرام تړل سره ل نیت نه، دویم شی طواف زیارت او دریم شی سیده هغه وقوف عرفه ده. بیا د هغې وروسته و واجبات دي. ټولونه اول رمی، دویم نحر، دریم حلق. رمی، نحر، حلق. او څلورم واجب په دغه درې واړو شیانو کې ترتیب ساتل، یعنی رمی اول ورپسې بیا نحر ده ورپسې بیا حلق ده، دې مخکې وروسته نه کې سړی نو دې کې ترتیب ساتل دی څلورم واجب شو. او ورپسې پنځم واجب طواف وداع کول، اخري طواف د رخصتۍ طواف چې ورته وایي هغه طواف کول. او شپږم وقوف مزدلفه، مزدلفه کې وقوف کول نو د شپږم واجب شو. او اخري واجب وم واجب هغه صفا مروه کې منډه وهل، سعی بین الصفا والمروه چې ورته وایي. نو دغه ډیر په اسانه طریقه باندې تاسو یادولی شئ. درې فرایض او واجبات. فرایض احرام سره له نیت نه، دویم طواف زیارت او دریم وقوف عرفه. بیا واجبات ټولونه اول رمی، بیا نحر، بیا حلق. دا درې واجبات شو. څلورم واجب دغه درې واړو ترمنځ ترتیب خیال ساتل او ورپسې پنځم طواف وداع کول، بیا شپږم وقوف مزدلفه کول او وم شی چې دا هغه د صفا مروه منځ کې سعی کول، دغه منډه وهل.